السلام علیکم مینوال، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. زیشان خلک خپله ښځه په شک باندې وجلې ده چې زما ښځه بل چا سره په موبایل باندې ګپ شپ لګوي. زیشان به خپل ورور عثمان ته ویلي دي چې زما دا ښځه بل چا سره په موبایل باندې ګپ شپ لګوي او زما پې شک دی، غواړم چې دا ایسته قتل کړم. خو عثمان ته په جواب کې ویلي قتل کوي ولې ظالمه، طلاق یې کړ. خو زیشان د خپله ښځه بیا ډېره ته سخته بېدردۍ سره قتل کړ. مینوالو په کومه طریقه باندې قتل کړ ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې ګورئ، تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نه وي وای چینل هم نه وي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټلۍ نشاني وخه چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. مینوالو په لاهور کې دا واقعه مخې ته راغلې ده چې زیشان خلک خپله ښځه په شک باندې قتل کړې ده. دغه شک به پې راتللو. زیشان ویلی چې ما واده وکړو او ما واده په خپله خوښه باندې کړی، خو دا واده مې یو نیم کالو شو چې زه په خپله ښځه باندې شکي شوم. پټې پټې خبرې به یې کولې چې ما ورته ویلې ته چا سره خبره کې، نو ښځه مې راته په جواب کې ویلې چې زه مې خپل ورور وقاص سره خبرې کوم. ما ورته بیا یعنې زیشان ویل چې ما خو بیا خپلې ښځې ته څه غږ وګونه کړو، زه صحیح ده لګیا به وي چې په بله ورځ باندې بیا راغلم پټ پټه لګیا ده خبرې کوي په موبایل باندې او زه پې شکي شولم چې دا بغیر د ما نه بل چا سره هم د دې جینۍ یارانه شته دی. د هغې نه بعد بیا موږ د دې د مرګ خبره سازه کړه چې دا موږ وژنو. خپل ورور عثمان سره مې صلاح وکړه. عثمان راته د دې خبرې جواب داسې راکړو چې بس پرېږدې دا طلاق یې کړه وژنې ولې. زیشان ویلې چې زما نه کې زما قسمت کې نه وي نو د بل چا به هم بیا نه وي. زیشان ظالم خپله ښځه ډېره زیاته سخته په دغه طریقه باندې قتل کړله چې په کچن کې لوښي انځل او د لوښو په دوران کې ویله په مړو باندې زور وکړلو. بیا عثمان هلکه راپاڅېدلو چې کوم یو د زیشان خپل سکه ورور دی هغه په سر باندې په دغه جارو باندې ووهله او بېهوشه یې کړه. د هغې نه بعد یې بیا حلاله کړله، په چاړه یې ویله په مړو باندې یې راښ کړله او حلاله یې کړله. خو عزتمنو اوس دواړه په جیل کې دي، عثمان او زیشان دواړه په جیل کې دي. دوی ته دې اخر کومه سزا ورکړل شي. مینوال زموږ د سره نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان وښایئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.